कोई वापस कर दीजिए, हाँ वो भी वापस कर दो और आपके 20 लाख रुपया तो उधर अमानत पड़े हैं, ठीक है, अतौल हक दरवेश के पास। हाँ कोई ज़रूरत नहीं आपके पैसों की और आपके नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाबिर मोहम्मद मरद कम्युनिटी आवाज़ पर पेज तاسو سره مخاطب یم ملګرو। په دې ویډیو دوه قسمه خبرې کوو، یو د عوام حق خبره عوام د پاره چې دې ویډیو سره ریلیټډ ده حکومت حواله سره، او یو د دې ویډیو په حواله سره خبره کوو. پہلے خدا د مفتی عبدالشکور صاحب ورور و چې کوم منیسټر ته د 20 لک روپۍ شي دا ویډیو باندې به تاسو وینو د 20 لک د همدردي لپاره د بچیانو ته ورکړی وي، امداد لپاره همدردي لپاره، نو هغه د لکه واپسی اظهار ورته کړی دی د ویډیو چې آی ولې کړی ده، آی داسې کړی ده چې کوم مفتی عبدالشکور صاحب کوټه وه او کوټې چې کوم لیست تیار سلی و هغې لیست د دو د نوي د منیسټر چې کوم و هغې کینسل کړی و. نو اول خو چې کله مفتی عبدالشکور صاحب وفات سه په دې باندې خلکو ذهنو چې قسمه قسم اوس سوالات دي چې آیا دا څرنګه مړ سه، دې تحقیقات څه شی دي، کسان چسلل تر اوسه پورې عوام ته سوشل میډیا باندې نه راغلی او نه لیډرشپ داسې مکمل تحقیقات د عوام ته مخې ته چیښله. او هغې نه بعد چې کله وفات سه نو دو فورا وزارت دو ته دې کس ته ورکړه، ځکه چې دا لږ سرمایهدار و، پیسې والا و د پارټۍ چې مولانا صاحب ته بیا ډېر شیان ورکړي او نن سبا خو چې پیسې در سره به بهر جای روغ سیټ میندیا روغ هر پروتوکول به میندیا. نو الته عوام چې ډېره لوی غصه پیدا سله چې دومره زر به د وزارت دو نه ورکوه، که بیا ورکوه به بیا لکي مروت ته ورکوه او شیخ انور صاحب ته. نو دومه خبره دا ده چې خبره د کوم په حوالې سره کوو، کوم چې د کوم موږ کوټه حساب ده نن چې د حج 12 لاک سمثینګ 13 لاک 11 لاک روپو چې دا ولې ده؟ که چیرې دا منیسټران او دا حکومت خلک په عوامو چیرې ګوډ ویا او عوامو ته ریلیف ورکولی، نو چې د دو کومه کوټې لیست جوړ کړی که نه، کوټې لیست سعودي ته چې ځي کوټه دو ته ورکوي، فری لډي په کار دو ته دا وه چې کومه کوټه سعودي خلک موږ ملک ته راکوي، وزیر ته ورکوي په هغه مد چې د کوټې چې کوم کسان جي په هغه خو خرچه کېږي که نه، سعودي حکومت خرچه کېږي په هغه باندې هر حج کس باندې هغه وره خرچه کېږي چې چوره عام کس کوي. نو حکومت هغه کوټې په کار وی ورته چې دا وزیرانو او دا لاندې افسرانو دې خلکو هر سړی خپل رشتې دار دا دو ته کوټه ورکوي، دو ته نه په کارو چې دغه کوټه دا کسانو ته ورکوي. دا کوټه چې دو ډیوایډ کوله په دې هغه باندې چې د کوم عوام نه د 12 لاک سمثینګ دو حج کومه خرچه ده چې په هغې تقسیم کولی چې یاره موږ ته کوټه نه ده په کار، موږ ته لږ ریلیف راکړو تاسې. هغه ریلیف سره به نن بیا حج 8-9 لاک روپۍ چو، یعنی یو حاجي ته به نن بیا 3-4 لاک روپۍ فایده وه. نن چې پاکستان نه حاجیان کم روان دي خو مین دا وجه ده چې حج ګران ده. نو عوام ته هغه ریلیف خو دو نه ورکوي، هر سړی ده که وزیر ده که لیډرشپ ده هر سړی خپل رشتې دار یار دوست فری حجو ته لړي، فری عمرو ته لړي. عوام باندې قسم په خدای که دا خلک ګوډ دي، ملک بیړیا واړوله، ملک یې تباه و برباد که. اوس چې موږ کوم ملک چې کوم د تیر اوس یو هله ګوله تیره سله هغې په حوالې سره که تاسو یې وګورو هغه کسان نشاندهي کېږي، چوک دي چوک نه دي پته ولګېدله، او که دلې نور سیټ ته رایسو او نور چې کوم موږ سره کېږي او چې چوره د ملک خزانو کرپشن ډاکوګان
او دا ملک یې لوټ کړ هغې نشاندي نه کېږي هغې نشاندي به څوک کوي خو عوام ته چل ده غریب سړي ته چل ده که ورکر ده که هر چې چوک ده نن خو به که جمعیت له نور پالټۍ ګډسان به په پي ټي آی خندا وکړي او سبا به بیا تا دغه جمعیت کسانی چې به سبا بیا دغسې ورسره کېږي او دو عوام به دې خلاف وي بیا به عوام دې خلاف راوځي او دو سره به دا عمل کېږي نو دا هر سړي سره کېږي دا د پارټیو بیس باندې یوه بل باندې تنقید نه ده پکار نو صرف خبرو مقصد مو دا ده چې لږ وضاحت مو شیر کوو چې د 20 لاک روپۍ یو خو چې د منیسټر صاحب همدردي دپاره ورکړې وې هغه ده ورته واپس کړې ځکه چې د مفتي عبدالشکور صاحب کومه لیسټ و کوټې وال هغه د کینسل کړی و وزیر ځکه چې لازمي خبره ده اوس وزیر دا ده اوس به دا یا خپل یار دوست رشته دار لږي مفتی صاحب ول رشته دار او یار دوست خدای نه لږي ځکه چې منیسټر دا ده او دا به خپل دوست او رشته دار لږي خو به هر حال لکي مروت عوام ته پکار ده د جمعیت ورکر ته پکار ده چې مفتی عبدالشکور صاحب په حوالې سره مکمل تحقیقات پکار ده چې دو خپل لیډرشپ نه وغواړي چې یار هغه کسان چسلم زکي وخوړل اسمان ته وختل اخیر کوم په دې باندې هغه وسله خو دلته ډېر لوی خلک لاړل ډېر غټ او غیرتي خلک لاړل خو تر اوسه پورې چا پته نه ولګېدله او دا به پسته پته لګي چې کله تا موږ پښتون قوم ټول په یوې خبرې سو او په یو موټی سو نو انشاءالله بیا دا هر چې څوک کوي دا هیڅوک موږ سره نشي کولی مننه جي شکریه